بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند چې کله یو مسلمان د رزق حلال د پاره تګودو کوي، کوشش کوي، کچره هغه د تجارت په میدان کې وي او اخلاص سره او صحیح نیت سره تجارت وکړي، د الله محبوب پیغمبر مبارک فرمایي چې التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء. رښتیا ویلو والا تاجر په ورځ د قیامت دغه حشر چې د پیغمبرانو سره، صدیقینو سره، شهدا سره وکړي. او کچری مونږ تاسو که په هر اداره کې کار کو او هر شعبه های زندگی سره زموږ استاد تعلق وي، په خپل کار کې مخلص یو او ایمانداري سره ډیوټي کو، نو بیا د الله صادق او مصدوق پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو د پاره او هغه خلکو د پاره چې کم په خپل کار کې مخلص وي او اخلاص سره مهنت کوي، رزق حلال د پاره، کسب معاش د پاره ځان ستړي کوي، مهنت کوي، مشقت برداشت کوي، تګودو کوي، سعی او کوشش کوي، جدوجہد کوي، د الله صادق او مصدوق پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې کله یو انسان، یو مسلمان د رزق حلال د پاره مشقت برداشت کی، تکلیف برداشت کی، سختی برداشت کی او دی ستړي شي، ستړي ستومانه کور ته راشي او بیا دی د شپې ستړي ودشي، سحر چې کله دی دمر پاسي، د ګناهونو داسې پاک را پاسي لکه د مور نه اوس پیدا شوی وي. څنګه چې انسان د مور نه پاک او معصوم پیدا کیږي، دغه سي د ستړیوالي د برکته، د تکلیف او د مشقت د برکته رب کائنات د انسان ټول ګناهونه هغه معاف کوي. خو عزتمندو شرط دا دی چې موږ تاسو خپل کار سره او خپل منصب سره، خپل عہدې سره، خپل پیشي سره، خپل روزګار سره اخلاص یو، مخلص یو او اخلاص سره چې د پاغي کې لګیاو خدمت کو. یو طرف ته زموږ استادو دنیوي ضرورت به پوره کیږي او بل طرف ته دغه کسب معاش، دغه مهنت مزدوري او مشقت زموږ استادو د پاره د ګناهونو د بخشش او د معافی ذریعہ به جوړیږي. جزاکم الله.